السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایگریکلچر یونیورسٹی آف پشاور۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی خوبصورتی اور جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو ہم انٹر ہوئے ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی میں اور آپ کو دکھا رہا ہے ایگریکلچر یونیورسٹی کا حال۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور یہ صفائی وغیرہ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جو پودے ہیں اس کی بھی خوبصورتی کے ساتھ کٹنگ ضروری ہے۔ بس آپ دیکھتے جائیے۔ پر اب یہ یونیورسٹی بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اس کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت لوکیشن ہے اس کی، اور نیچرل بیوٹیفیکیشن بھی ہے یہاں پر اس کی جو مالی ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہے، یعنی انتظامیہ غافل ہے، کیونکہ جگہ جگہ پر گن کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور کوئی صفائی کرنے والا نہیں۔ یہ ہے ایگریکلچر یونیورسٹی کے گراؤنڈ، اور یہ جو روڈ ہے یہ 7 ہاسٹل کا بیک سائڈ ہے، اور یہ سیدھا یونیورسٹی کے گرد ہے۔ آگے اسٹار ہاسٹل ہے جس میں اکثر یہ تقریباً پی ایچ ڈی اور ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ 2 گھر ہے ٹیچرز کے، ایک یہ والا ہے اور یہ ایک آگے ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں، اسٹارک ہے، یعنی یہاں پر گیسٹ ہاؤس ہے ایک، اور یہ فٹ بال گراؤنڈ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ اس میں گراس بہت خوبصورت ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ اس کے گرد پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو فٹ بال گراؤنڈ سے آگے آئیں گے آپ تو آپ کو یہ اسٹارک نظر آ رہا ہوگا۔ میں آپ کو اندر دکھاتا، پر آج ویکینڈ تھی اس لیے بند تھا۔ اس میں اکثر یہ پروفیسر وغیرہ کے مہمان آتے ہیں، اور اس میں پر نائٹ تقریباً 3 سے 5 ہزار تک ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر بھی، اور ہم آگے جا رہے ہیں۔ یہ نظارہ دیکھ لیں آپ، کتنی خوبصورتی ہے یہاں پر۔ اگر ساری یونیورسٹی اس طرح صاف ستھرا اور پودوں کی کٹنگ ہوتی تو کتنی خوبصورت لگی ہوتی ہے۔ آگے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ روز گارڈن ہے ایگریکلچر یونیورسٹی کا، اور جو آگے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گیسٹ ہاؤس ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے، یہاں پر پارکنگ ہے کار وغیرہ کے لیے۔ یہ FFGH کے نام سے ہے۔ تو اندر یہ دیکھ لیں ہے بند، پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو دکھائے کتنی خوبصورت ہے۔ تو اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ خود لگا لیں، اور اس کے بارے میں خوبصورت سا کمنٹ بھی کریں۔ دغه گیسٹ هاوس څنګه سره هغه د روز ګارډن دی، د ډیر زیات ښکلی ښکارېږي چې په دا کې د کوم ګلان دي که نه، د هغه شي ګلان ونیسي او د دې کټایي وشي نو ډیر زیات ښکلی ښکاري۔ دې ته مازدیګر کې هلکان راځي او دلته کینی، ډیر ښکلی ځای دی، خو بس د دې صرف کټینګ مټینګ نه کېږي او د پرورش نه کېږي۔ اردو مې ځکه پرېښوده چې زړه مې ستړی کا او ټکي رانه پکې خیرېدل، نو مخکې وړاندې به ځو د یونیورسټي په طرف باندې، نو د لاره د یونیورسټي ته به ځو، دې سایډ ته د یونیورسټي ګیټ دی خو هغه بند دی، نو موږ به داسې راته ویږو۔ سایډ نه تاسو وګورئ که نه، ډېر زیات ښکلی ده، مخکې تللی ده مخامخ یونټ ایخ هاسټل دی، ډېر زیات ښایسته دی۔ دې کې اکثر د بهر ملکونو کوم سټوډنټان وي هغه یې پکې، او نور چې کوم د پی ایچ ډي سټوډنټ وي هغه یې پکې ده۔ نو د موږ په هغه طرف باندې روان یو، د یونیورسټي په لور باندې تاسو کتلی شئ، د دې سایډ ته هغه ودرېږي، زموږ رایټ سایډ ته بسونه دي، نو بسونه یې ډېر زیات ښایسته دي، ځکه چې ټرانسپورټ خو شته د سټوډنټانو دپاره، صرف پیسې اخلي او هغه نشته پکې، نو ځکه نوي ولاړ دي۔ نو بس نوره خبرې پرېږدئ، ځئ مخکې به ځو، مخکې به ګورو چې څنګه د یونیورسټي څومره ښایسته ده او څومره نه ده۔ دې ځای کې نوي ډپارټمنټونه جوړېږي، غالباً د سویل ساینس ډپارټمنټ باندې کار لګیا ده دلته، انشاءالله زر به کمپلیټ شي دا ډېر۔ دې سایډ ته چې کوم د رایټ سایډ ته دې ته واټر منیجمنټ دې ځای کې دی، واټر منیجمنټ ډپارټمنټ، بس لیفټ سایډ ته به کټ شو، دلته یونیورسټي سټارټ کېږي۔ تاسو کتلی شئ یونیورسټي دا کوم هغه چې لګېدلی دی که نه، دا اوسپنه دا هغه دی، دلته پارکینګ وي، دا چې کومه ورځ کلاسونه هغه وي ویکینډ باندې نه، نو دې ځای کې د ټیچرانو هغه ودرېږي،
کارونه مارونه مطلب موټر او اوس د مونږ را دننه شو یونیورسټي ته او مخامخ خالونه دي او دا یونیورسټي ښکلا وګورئ. دا هغه ځایونه دي چې کوم باندې څوک مطلب پروا لري نو ډېره ښایسته ده، ډېره ښکلې ده. خامخا یې ویزټ وکړئ د دې او تاسو به ډېر زیات ځینې متاثره شئ. ډېر ښایسته یونیورسټي ده. دا اوس زه تاسو ته ښیي 7 هاسټل احمدشاه ابدالي په نامه باندې دی. ډېر زیات ښایسته دی او ډېر زیات ښکلی دی. دې سایډ ته رومونه دي پکې بره هغه تللی ده او دې سایډ ته رومونه دي. سایډ کې ټي وي روم دی او تاسو دې ښکلا وګورئ چې څومره زیات ښکلی دی. نو دې ته اوس وګورئ ډېر زیات ښکلی دی. صفایي هم شته ده، کمرې هم پکې زیاتې دي. دې کې تقریبا 150 رومونه دي او دا اوس تاسو کتلی شئ دا 7 هاسټل جومات دی. زیات ښکلی دی، صفا دی او کلو هم دی، یعنې ستر دی او د بره نه تاسو د هغه ویو کتلی شئ د 7 هاسټل. انتهایي ښکلی دی. دې په باره کې تاسو کمنټ وکئ. او انشاءالله سبا نه به نور هم تاسو ته زه یونیورسټي ښیم چې څومره ښکلې ده او څومره ډیپارټمنټونه دي په دې کې. ایډمیشن کول پکار دي، ان دې په کول. اوس اجازات راکئ. ډېره مهرباني.